الدخان ترتیب عثماني سلور سلوختم نمبر صورت ته. ترتیب نزولی چې ده سلور شپیتم نمبر صورت ته. نازل ده رست سورة الزخرف نا. کلمات دری صورت چې دی 300 سلویختی. حروف دری صورت چې دی 1041 بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم والله اعلم بمراده. د په معنا او مراد باندې الہ العالمین خپويږي. والکتاب او د قسم ده. قسم می دی په کتاب باندې قران کریم باندې المبین چې واضح ده، یعنی واضح دي دلایل د په وحدانیت د الله تبارک و تعالی باندې چې الله یو دی. ان یقینا من انزلناه نازل کړه موږ هو دی قران کریم لرا فی لیلۃ مبارکۃ پشپا مبارکه کې چې لیلۃ القدر شپه ده. د لوح محفوظ نه سما او دنیا تراغه بیت العزت تا او نور چې نازل شوی دی نجمن تدریجن دنیا تراغله د ضرورت مطابق او په دفعه واحده باندې چې نازل شوی دی د لیلۃ القدر پشپا. یو قول د اکرمه صاحب او مولا ابن عباس دا دی چې 15 د شعبان کې. خدا قول د جمهور نه دی. جمهور صحابه کرام تابعین د دې قائل دي چې مراد د لیلې مبارکینه شپه د لیلۃ القدر ده، ځکه چې بل ځکه الله تبارک وتعالى وی ان انزلناه فی لیلۃ القدر، مونږه دا قران کریم نازل کړی دی په شپه د لیلۃ القدر کې. دا صریح په دې دال دی چې لیلۃ القدر په شپه باندې دا قران کریم نازل شوی دی. صحیفه د ابراهیم علی السلام اول د رمضان کې نازل شو. تورات پغم د رمضان کې، زبور 12 د رمضان، انجیل 13 د رمضان، قران کریم فی لیلۃ مبارکۃ پشپ مبارک کې چې لیلۃ القدر شپه ده. ان یقینا من الله تبارک وتعالى وکنا یمونګه منذرین يرون کی خلق لرا د قران پایتونو باندې د خلق يرو چې او یریږي دا خنن سبا نه یریږي څوک. فیها پدغش پد لیلۃ القدر کې یفرقو بلول بشي یفرق معنا يفصل بلول بشي كل امر هر کار حکیم ذی حکمت خوند حکمت جدا کیږي با یا کیدون کی تربله کال پورې چې کوم کارونه کیږي په دغه شپه کې بیلیږي. ابن عباس سے وی په دغه شپه کې چې په یو کال کې سکیږي د خیر او د شر نه روزیان دي آجال دي نیټې دي دا ټول لیکل کی حتی الحجاج. ويقال امام بغوی سے ذکر کوي يقال يحج فلان ويحج فلان فلانه سړی په دغه کال کې حج کې فلانه سړی و. امرا معنا انزلنا امرا نازل کړي مونږه امر من عندنا هر امر د جانب زمونږه یعنی زمونږ د خوانه فیصله کیږي امر کیږي. ان یقینا من كنا مرسلین لګون کې د رسول محمد صلی الله علیه وسلم لرا یا ومن قبله من الانبیاء چې لګری دي مخکې مونږه انبیا دا ټول مونږ لګری دي. رحمتا معنا زجاج سے معنا کوي انزلناه فی لیلۃ مبارک نازل کړي مونږ د قران کریم پشپه مبارکه کې لیلۃ القدر پشپه ولې رحمتا معنا للرحمت د پاره د رحمت من ربک د جانب د ربستانه انه یقینا د الله تبارک وتعالى هو د السمیع اوریدون کې ده اقوال استاذ العلیم پوی ده پنیتونو استاذ باندې. رب السماوات رحمتا من ربک سوک ده دا غزات ده رب السماوات چې رب د اسمانونو ده والارض د زمکو رب ده وما بینهما غچ په منځ دي کې سری دې ټولو رب ده ان کنتم کچره تاسو موقنین یقین کون کی یقین لرون کی ان الله رب السماوات والارض الله رب د اسمانونو د زمکو. یقین کوم علم ته ویل کیږي؟ مفسرین وی یقین هغه معرفت ته چې ستا په زړه کې راشي داغي وجنه ته اعمال طرف ته متوجه شي نیک اعمال ته مون شو وغیرہ په زړه کې د صدق پیدا شي دنیا سره د محبت ختم شي بالکل یقین دي شي الله تبارک وتعالى باندې کامل یقین پیدا شي. نو ان کنتم موقنین کچری تاسو یقین کوون کی لا اله نشته د لایق د عبادت غیره غیر د الله نه الا مگر هو امدغه الله ده یحیی ژوند کول کوي و یمیت مړ کول کوي ربکم رب تاسو دی او رب ابائکم او رب د پلارانو تاسو الاولین د پوخانو دا غیم رب دی ګوره تاسو رب دی. رب کریم فرمای بل هم بلکې دا کفار مکه چي دي فی شک په شک دي په قیام د قیامت کې یلعبون لوبي کیا اسه دروغ غنی دي. نو دومره ډاډه دي ته انتظار نه کیا. نو رب کریم فرمای فرتقب انتظار کوا پدې مشرکانو باندې په دنیا کې انتظار کوا
یوم د داسې ورځ تأتی السماء چې راتله به وکړي اسمان د داسې ورځ انتظار وکړه چې راتله به کوي اسمان بدخان په لوګي سره دخان مبین ښکارا. هغه بل صورت کې د قیامت علامه بیان شو چې نزول د عیسی علی السلام هغه به راکوزیږي. دا د قیامت د علاماتونه یو علامه ده نزول د عیسی علی السلام. په دې صورت کې دخان دا هم یو لوی علامه ده. په دې کې اقوال دي مختلفه چې دا دخان څه شی دی. ابن مسعود صاحب وایي چې دا لوګي دی دا لوګا او قریشانو باندې چې لوګا راغلی و پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته خیره کړی و چې الها په دې قریشانو باندې داسې لوګا راوله لکه څنګه چې د یوسف علی السلام په زمانه کې قحطی راغلی و لوګا راغلی و کاله دغه سې لوګا راوله نو داسې لوګا راغلی و وي باران پې نه کېدو سم دوړي وي دخان نه مراد وې دا دی دوړي او د دې پسترګو کې څه نخ کارېده وې دا هغه عذاب د قریشانو د ابن مسعود سے وې تیر شوی دی. ابو سعید خدری سے وې قیامت په ورځ به دا علامه وي. خو راجح قول دا دی رایه د علي صاحب ابن عباس ابو هريره زید ابن علي حسن بصري ابن ابي مليكه دارنګ عبد الله ابن عمر د دې ټولو جمهور رایه دا ده چې دا یو لوګي دی دینه مراد دا د قیامت د علاماتو نه یو علامه ده چې سلوي خورځي به یو لوګي وي نو مؤمن ته به داغینه زکام ورسیږي. کافر پوزو کې چې دن نشي د دې پوزي به سورش یو علامه ده دا لوګي. دویم علامه ده دجال دا لس علامې دي. اول د دجال دارنګي دابت الارض طلوع الشمس من مغربها نور خطل د مغرب د اړخنه دارنګي نزول د عیسی علی السلام یاجوج او ماجوج راوتل داسې خسفا بالمشرق مشرق د طرف نه به خسف شي خسفا بالمغرب دارنګي جزیره العرب کې به خسف راشي لسم دا د یمن د طرف نه اخره کې به دا یو لوګي راځي دا مراد تنه ده. جمهور علما وایي چې دا لوګي به راځي مؤمنانو تبا زکام ورسیږي د کافرانو د پوزي تبا ننوځي د پوزي به ورته وشلیا مشهرګه طرف ته به راکاږي. نو یوم په ورځ باندې نو فرتقب معنا انتظار کوا د مشرکانو باندې په دې دنیا کې یوم د داسې ورځ انتظار کوا ته چې راتله به وکړي سما او اسمان به دخان په لوګي سره مبین ښکارا. داسې لوګي یخش الناس چې پټ بکړي دا لوګي الناس د خلکو لره فرشتي به ورته وایي د خلکو ته هذا عذاب دی علیم درناک. ربنا اکشف ربنا یا رب زمونږ دی به وایي که مراد تنه ورځ د قیامت شي ای رب زمونږ لرې کړه عنا مونږ نه العذاب د عذاب انا یقینا مونږ چې مؤمنون ایمان لرونکي یو. یا که قول د ابن مسعود شیب شي ویل بدی قحط چې راغلی ربنا ویل بدی اکشف لرې کړه عنا مونږ نه العذاب د عذاب انا یقینا مونږ چې مؤمنون ایمان لرونکي یو. دا لوګه لرې کړه قحطي. رب کریم فرمای ان لهم الذکرى ای من اين لهم الذکرى د کوم زینبوي دینره د نصیحت پند او توبه وقد جاءهم خامخ په تحقیق سره راغلی او دلر رسول مبین ښکارا. نو دغه ټیم کې خو نفن رسیدي ته د توبه او نصیحت ثم بیا تولوا من اعرضوا اعراض وکړو تاسو عنه د دین نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نا یعنی د ایمان نمو اعراض کو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه مخ واړو. وقالو ویل بدی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بارکی معلم من خودنه ور کړی شوی دا معلم خودنه ور کړی يعلمه بشر دته یو بشر تعلیم ور کیا. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم با چې په کومه کوسه کې راتلو نو الته دو انګرانو نو هغه سره دکان کې د مبارک کله کله کې ناستو نو دی دا اوازه خوره کړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د جبر او یسار دا دوا انګران چې دی دا خودنه کوي دا معلم خودنه ورکړی شوی دی دا استادان دي. بل به سویل مجنون الیاذ بالله لیونه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم به هر وخت د الله ذکر کولو دا خله به خوځول نو دی به چې دا لیونه دی د الیاذ بالله دا سخله خوځیا یا بل به رسول الله صلی الله علیه وسلم همیشه الله طرف ته دعوت ورکول توحید طرف ته دی ویل چې
الیاذ بالله تسلی ونه خلق پیسې ګټي دنیا ګټي ته چې بس الله دې او توحید دې دا وقالو ویل بدی معلمون خودنه ور کړی شوی مال تعلیم ور کړی شوی مجنون الیاذ بالله لیونه دې ان یقینا مونږه کاشف العذاب فور تکون کې د عذاب یو قلیلا لگا انکم خطاسو چې عائدون معنا رجوع کون کې ان واپس ګرځیدون کې ال کفر کفر تا یوم پاغورز باندې یوم پاغورز نبطش البطشه الكبرى نبطش معنا چې وبني سمون دی لرا البطشه پنیول الكبرى پغټو باندې چې ورځ د بدر ته اشاره ده ابن عباس سے وی بطشه الكبرى نه مراد ورځ د قیامت ده د دخان نه رسته ابن مسعود سے وی ورځ د بدر ده او دخان په قریشانو باندې تیر شوی دی یوم په ورځ باندې نبطشو چې وبني سمون دی لرا البطشه الكبرى پنیولو غټو باندې ان یقینا مونږ چې منتقمون انتقام غستون کې مونږ په دغه ورځ باندې رب کریم فرمایي ولقد خامخا په تحقیق سره فتنا مونږ امتحان کړو قبلهم وړاندې د قریشانو نه قوم فرعون په قوم د فرعون وجاءهم رغلو دی لره قوم د فرعون لره رسول موسی علیه السلام کریم معنا چې عزتمند ډیر عزتمند الله باندې د موسی علیه السلام دی د پرم ولېګلو چې ورشه اعلان کوي موسی علیه السلام دی فرعونانو ته ورته وای ان ادو دا چې اوس پاره مال را الیا مال را عباد الله بندگان د الله د بنی اسرائیل چې تاسو غلامان کړی دي د آزاد کړه ځان سره بوزما انی یقینا ز چې رسول لكم تاسو لره رسول یم امین من امر الدار الوحی په وحی باندې یا ان ادو عباد الله ادو الی عباد الله مفعول مگر زوا ادت مفعول مگر زوا الی عباد الله اد مفعول مگر زوا یعنی بیا معنا داسې را کوي ماته زما حق هغه چې زما تابعداري ده عباد الله من یا عباد الله اذا الله بندگانو یا ادو ان ادو دا چې اوس پاره مال الی مال را عباد الله بندگان زما چې بنی اسرائیل دي د غلامین آزاد کړي ان یقینا ز چې ام لكم تاسو لرا رسول امین من امر الدار الوحی بل دا چې د پر راغلم تاسو ته فرعونانو او الله تعالی اے الله تتکبروا دا چې تاسو کبر مکوئ علی الله په الله باندې ان یقینا ز چې ماتیکم رونن کې تاسو ته بسلطان په دلیل سره مبین خکارا دلایل روړما کله چې موسی علی السلام دا اعلان وکړ ورته القتل ودی کنځلې شروع ویل موسی علی السلام و ان یقینا ز چې موستو پنانی سم بربي پرب پلا وربکم پرب تاسو دا خو زما او تاسو دوه رب دې د دې خبرینان ترجمون دو معناګانی دي ابن عباس سے وین تشتمون دا چې تاسو ما ته کنځلې کوي وتقولوا هو ساحر وای چې تاسو دا ساحر دې زپدینی سپنانی سم الله باندې یا ترجمونی معنا ترجمونی بالحجاره چې دا چې تاسو ਸੰسار کوي مال راینه پکانو باندې ما قتل ویا نو زپنانی سم پدې باندې الله تاسو په الله باندې یعنی تاسو ما نشي قتل ولې وان لم تؤمنوا کچره تاسو ایمان نه راوړی یعنی تصدیق نه کوي بي په ما باندې لی ای بي په ما باندې یا لاجل دعوتي د وجه د دعوت زمانه تاسو زما تصدیق نه کوي فاعتزلوني معنا فتركوني فاعتزلوني فتركوني پس پریک د مال را منه یو کنه منه گینی ما بس ما سره نور کار مل ریا فتركوني پری د مال بس جدا شي معنا فدعا پس دعاو کا موسی علیہ السلام ربه درق بلنا اولای یقینا دا فرعونیان چې قوم یو داسې قوم دي مجرمان دي دا دعا د نبی اکرم دا موسی علیہ السلام دعا ده او پیغمبر علیہ السلام د څنګه دعا وقیله یا رب ان هؤلاء قوم لا يؤمنون دا هم د یو ربط طریقه ده بل د ربط هغه دخان ذکر شو د قیامت د علاماتونه دی صورت کې هغه بل صورت کې نزول د عیسی علیہ السلام کله چې موسی علیہ السلام دعا وکړه دعا قبول شو قال الله لموسی ویل الله تبارک وتعالى موسی علیہ السلام ته فاسری پس بوزا بعباد بندگان زما بنی اسرائیل لیلن د شپې انکم یقینا تاسو چې متبعون معنا متبوعان متبوع یعنی در پس خلق کولای شي فرعون او قومه وترک البحر موسی علیہ السلام پرې د بحر لرا کله چې د پامسا وهلو لاړې ته د بحر پرې د بیا رهون معنا ساکنن علی حالته
ولاړ په حالت خپل باندې او دا بحر می تا ته تابع کاسه نه چې ته تیر شي او بیا واپس د بحر له د امسا گزار کې واپس یو ځای شي نه لکه پرې د چې را روان دي دا فرعون او قوم دي منځ ته ورسیږي او غرق شي نو وترک البحر پرې د بحر لره رهون من آرام ولاړ ساکنا على حالته په حالت خپل باندې ولی انهم یقینا دا فرعون او قوم د جند یو لخر د مغرقون معنا غرق کړي شوی په دغه ځای کې یعنی غرقیدون کړي دي کله چې غرق شونو رب کریم فرمایي کم ترکو کم خبري بمانن تکثیر کثیرا ترکو ډیر پریخي بعد الغرق رست د غرق ما من جنات د جنتون او عيون نو د چینونا دای پریخو وزروع نو د فصلونه پدې کې غریب هم فصلونه پریخو و مقام او د منازل بنگلونه کریم منح خستو منزلونه ډیر خسته بنگلې پریخي دا وګوره فصلونه پریخو ونعمت او د نعمتونو داسې نعمتونه کانو چې ودي فيها پاغي کې فاکهین لذت اغستون کیو کذالک فعلنا بهم مثل ذلك دغه رنګ یو کوم په دې باندې په مثال درې واورثناها او په میراث کې ورکومغه هادي مصر لرا قومن یو قوم تاخرین بل چې بنی اسرائیل غلامانو بادشاہان میتنه جوړ کړل الله فما بکت منا پسونه جړل علیهم پر فرعونانو باندې السما او اسمان ولرد د ازمکه همونه جړل په مرګ د دې په غرقېدو د دې وما كانوا نو دي منظرین منا مهلت ورکړې شوونه هیڅ مهلت ورکړې نش ورنکړې شو دا چې اسمانونه جړل ازمکهونه جړل د دې څه مقصد حدیث مبارک کې راځي کله چې مؤمن او انسان وفات شینو سلوي خورز ورپسې د اسمان د ازمکه جاړي د چې په کوم ځای باندې موس کوله غزه ورته جاړي او کومه دروازې باندې چې د ته روزي راتله رزق راتله هغه به ورپسې جاړي او دارنګي په کومه دروازه باندې چې د عمل پورته کېدو هغه به ورپسې جاړي خودي باندې او فرعونانو باندې زمکه او د اسمانونه جړل هغه خوشاله وو لکه امام بغوی سے د عطا سے قول اخري د اسمان جړه صدا او د سورواله دي د اطرافونه قال السدي لما قتل الحسين بن علي بكت عليه السماء وبكاؤها حمرتها کله چې حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ مبارک شهید کړي شو اسمان په وجړله د اسمان جړه سو او هغه سورواله د اسمانو نو فما بکت پسونه جړل علیهم په فرعونانو باندې السما او اسمان ولرد ندیز مکی وما كانوا نو دي منظرین مهلت ورکړي شونه چې مهلت ورته ورکړي وي نه مهلت ورنکړي شو ولقد خامخ پتاه کې سره نجینا نجات ورکومغه بنی اسرائیل لرا من العذاب د عذاب المهین من هغه سپک عذاب نه چې زامن ورته قتل ولا سخت کارونه به په کول دینه می ورته الله وی نجات ورکو د چانه من فرعون د فرعون انه یقینا د فرعون کان عالیا من متکبر او علو کون کې لوی بدمعشو میخونه به په خلکو کې ټک وهلا من المسرفین د زیاته کون کې نو په شرک کې ولقد خامخ پتاخي سره اخترنا من غرقهم دی بنی اسرائیل لرا دی مؤمنانو نه على علم منا په موافق د علم د الله تبارک وتعالى چې پازل کې علمي فیصله کړی و هغه دا و چې تاسو په ډیرو قومونو باندې بهتره دا علم علیا على علم علوم ورته ور کړیو په دې باندې على العالمین په عالم د زمانه خپل باندې خپل زمانه کې او نور کنتم خیر امه غور امت مونږ یو امت د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم واتیناهم ورکړو مونږ دی بنی اسرائیل من الآیات د معجزاتنا بحر ورته په منځ کې لار ورکړه دا معجزه په دشت د ته کې سورې ور باندې راغو نور نو دا ورېځ راغ سورې شو دا معجزه منو سلوا ورته راتله نو ورکه مونږ دی لره من الآیات د معجزاتنا ما هغه معجزه چې فيه په هغه معجزه کې بلا او نعمتونه او امتحان یا اختبار مبین ښکارا ان هؤلاء یقینا دا کفار مکه لا یقولون ويدي ان هي ند دا مرګ زمونږه الا مگر موتتن الاولى ول مرګ ده وما نحن نيومږه بمنشرين معنا بمبعوثين بیا پورته کړی شوی یو مړه د مسلمانان چې اسه لګیا دي غب شپ دی وي جنت ته او جهنم دی بیا ژوند کی دل دی او پرز د قیامت کې تل د میزان دی دا نه منو مو نه منو دی دا وای مشرکانا نو دی مشرکانو بداسه ویلو بیا به اعتراض کولو چې تاسو وای ته بیا ژوند کیږو وفاتو پس راتلو کې بیا باینه پلارانو زمون باندې الذين ماتوا اچ منشوي دي ان کنتم کچره تاسو صادقین رښتینی هغه زمون پلاران راولای زی مؤمنانو ته به داسې ویل رب کریم فرمایي چې دي دومره مسشوي دي ډاډه دي
آیا دی ته نه ګوري اهم خیر آیا دی غوره دي دا قریشان مکیوال ام قوم تبع یا قوم د تبع بادشاہ د یمن بادشاہ آیا دی غوره دي لیسو خیرا منهم ندی دی غوره د یمن بادشاہ په هغه زمانہ کې د ډیر غټ فوجو او عذاب پراغه د ایمان راوړی او بیا ټول غرق شو دا تبع اصل کې د یمن بادشاہ ته تبع ویل د مصر بادشاہ ته فرعون او د ایران او د فارس بادشاہ ته کسرا او د روم بادشاہ ته قیصر ویل او د یمن بادشاہ ته تبع ویل نو بلکې د یمن بادشاہ او د مکی سره نږدې او ډیر مالدار او ډیر قوم د تابعداران د دیو تبع ورته ولې ویل کیږي لکثرت اتباعه زکه چې د تابعداران ډیرو نو الله تبارک وتعالى دی قریشانو ته وایي آیا تاسو غوره کغه تبع بادشاہ هغه څومره مضبوط قوم او هغه می هلاک کو چې کله نه فرمانیو کا تاسو سید هغه په مقابله کې او کابل اخبار سے وی و بادشاہ او خسړیو په دې کې اختلاف دی چې نبی وکنو نو هم خیرون آیا دی غوره دي د قریشانو هم قوم تبعات تبع قوم د تبع بادشاہ والذین وکسان من قبلهم جوړان دي د دینو عادیانو سمودیانو وغیرہ څومره مضبوط خلق وهلکناهم هلاک کړم غیر الله ویا تاسو د غیب په مقابله کې څه شي اے قریشیانو مکیوالو انهم یقینا وکانو دي مجرمان ما هلاک کړل ټوله وما خلقنا السماء والارض واذا ما د اسمانونو او د ازمکه داسې لوبي بنه دي پیدا کړی چې لکه ماشومان دا ګوډیګانې جوړي او دا کورونه جوړي داسې لوبي نه دي په دې کې دلایل د وحدانیت دي وما خلقنا السماوات ندی پیدا کړی مونږه د اسمانونو ولر د ازمکه وما بینهما غچ په منځ د اسمانونو او د ازمکه په منځ کې سدي لاعبینا پاله کون زمون کې چیزګینه لوبي کون کیو نه ما خلقناهما ندی پیدا کړی مونږه الا بالحق منا په حق سره لا بالباطل نه په باطل پدې کې توحید ده ولکن اکثرهم لیکن اکثر د دین لا يعلمون علم لري ان يوم الفصل یقینا ورځ د قضا میقاتهم میعاد د مقرر وخت د اجمعین د ټولو ده یوم په ورځ باندې لا یغنی معنا لا يدفعوا دفع بونکری مولن یو دوس عم مولن د بل دوس یعنی خپلوان شین د سشیل رین د عذاب نه ولا هم ينصرون او نه بدري امداد کول شي اے ګوره متقیتن جراد الاخلاء یومئذ بعضهم بلایت کې تیر شو دوستان چې ال استقاو دوستان چې یومئذ په دغه ورځ باندې بعضهم لبعض عدوون بعض د بعض لپاره دشمنان و الا المتقین متقین به ګوره دشمنان نه یال تبم دوستان ابن عباس په دنیا کې دوستان دي او په آخرت کې اوس دلته استثناء هم راځي الا من رحم الله مگر هغه چې الله تبارک و تعالی پر رحم کړي وي یعنی امام بغوی سے ابن عباس سے یرید المؤمنین مراد تن مؤمنان دي فانه يشفع بعضهم لبعض دي شفاعت کوي بعض لرا انه یقینا الله تبارک و تعالی هو دی العزیز زور ور ذات دی په انتقام د دشمن الرحیم رحم کون کې بالمؤمنین مؤمنانو باندې ان شجره الزقوم بوټه د زقوم چې د طعام الاثیم طعام د ګناګارانو د فاجرانو یا مراد تنه خاص ابو جهل دی یا عام کافران مشرکان ها کلمه پشانت د خیری شول شوی د تیلو زیتونو مهل څه ته ویل کیږي تیل چې وخټ کیږي د غی خیره پاتې شغی ته مهل ویل کیږي یا ابن عباس سے سپینزر چې ویل کړی شي هغه خټه غوندی وی ډیره ټینګ وی خیره وی هغه ته مهل ویل کیږي نو کلمه پشانت د خیری د یشول شوی د تیلو د زیتونه دا یغلی چې جوش بوهی فی البطون معنا فی بطون الكفار په خېټو د کافرانو کې ګناګارانو په خېټو کې دا به جوش وي کغلی الحمیم پشانت د جوش الحمیم د ابو ګرمو پشانت دومره به ګرم وي الله تبارک وتعالى دې مونږ وساتي دینا رب کریم باورته وای دی زبانی فرشته ته خذوه اونی سیدی ابا جهل لرا یا عام مشرکان لرا خذوه اونی سی فاعتلوه معنا فسوقوه پسرا کایږي یا دکه ورته ورکیا راکاږي فسوقوه راکاږي دلرا دا خاص عذاب ابو جهل د پاره ټول مشرکانو دا راکاږي دلرا فاعتلوه معنا فسوقوه راکاږي دلرا الى سوائل الجحیم الى وسط الجحیم من د جهنم ته راکاږي حدیث مبارک کی راضی چې الله تبارک و تعالی وای اونی سي وای اډرو کی اونی سي د مشرک لرا
اویا زره ملائک به د اډر سره پورته شي بند په بند به وتړي دا کافر دا مشرک د جهنم مینس کې به پروت وي داسې به پروت وي لکه چې میخ دیوال کې والی شوی داسې به پروت وي. رب کریم فرمایي ثم صبوا بیا به واړولی شي دلره فوق رأسه پاسه د سر د من عذاب الحمیم د عذاب د اوبو ګرمونه دا کندولونو کې به اوبو راوړلی شي په سر به ورته واچولی شي دا اندامې مخصوص به لاندې ګذار شي دومره خطرناک اوبو به وي ګرمې وي الله دې مونږ وساتي. بیا به په طریقې د استهزا ورته ویلی کېږي په حقارت باندې ذوق وسکام اوبه ویلی شي دته انک یقینا ته چې یا ابا جهل یار کافر انت توی العزیزو زورور فقوم خپل باندې الکریم عزتمند تا به ویل یو ورځ ویل انا اعز اکرم علی القوم محمد ز قوم د محمد صلی الله علیه وسلم باندې زه عزتمند یم بیا به ورته ویل کېږي وسکه اوس ټینګ شه دی عذاب ته ان هذا یقینا دا عذاب چې ما غذاب د کنتم چې وای تاسو به په دې باندې تم ترون مانه تشکونه شکونه کول تاسو په دنیا کې اوس دشمن چې ته چیرې ورکړې شي نو دوست هم لګیریږي اوس متقیانو ته بشارت زیره ورکړي الله ته تبارک وتعالى دوستانو ته ان المتقین یقینا المتقین چې دی الله فی مقام په زینو کې به امین په امن کې یا امن کې به د مرګ نام یا د امن ډک ځای کې به جنت دی فی جنات په جنتونو کې او عیون په چونو کې مزو کې به یلبسونا دی باغوندی په دې جنت کې جامع من سندس معنا الرقیق من الدیباج د باریک ریخمونه سندس باریک نرم ریخم ته ویل کېږي و استبرق معنا الغلیظ من الدیباج هغه پیر د ریخمونه استبرق ویل کېږي په حال کوند دي کې متقابلین یا بل سره مخامخ کیدون کې یا به تختونو کې ناس یو بل سره مخامخ غف شپ لګي یا به په ګرځېدو حالت کې یو بل سره مخامخ کیږي کذالک هم دغه رنګ الله وزوجناهم مونږ به جوړه کې ورکو مونږ دی را جوړه بکړو مونږ دی سره یعنی په نکاح کې ورکو مونږ دی لره به حوریان سره به جوړه کو مونږ دی داسې حوریان حور ورته ویل کی حور سپینواله ته ویل کی او دی به تک سپینې وي داسې حوریان عین من د غټو سترګو والا به غټ سترګې وي يدعون غواړي به دی فيها په دغه جنت کې به کله فاکهه قسمه میوجات امین پامن کې به د عذاب نه. حدیث مبارک کی راځي چې د حوري د سر د لوپټي او سند د دنیا تخکاره شي د نور رڼا به داغه په مقابله کې تج د دومره پړقېږي صرف د لوپټي د او سند نو رب کریم فرمایي لا یذوقون نبس کی دا جنتیان فيها په جنت کې الموت مرګ ثانیا دویم مرګ الا الموت الاولى مگر اول مرګ التي ذاقوها في الدنيا غچ سکل دې بس وې سکر نور مرګ نشتا ووقاهم وساتي بديل المتقين الله تبارك وتعالى عذاب الجحيم عذاب د جهنمنا فضلا د وجد فضل من ربك د جانب درفستانه ذلك د فضل الفوز کامیابی د العظیم لوی. اوس سوال راغی دا جنت چې کله زیاده دا پس ملاویږي دا په قران باندې ملاویږي ښا انسان سوچ کوا فانما یقینا خبر ادا یسرناه آسان کړي مونږه هو دی قران کریم لرا بلسان ک په زبان ستا باندې په جبه ستا باندې یا په لسان نه مراد عربی دا دویم قول لعلهم خایګی دی یتذکرون چې پن واخلی د قران کریم نه فرتقب معنا انتظر انتظار کوا دی کافرانو هلاکت د دی لرا یا ورځ د بدل لرا انهم یقینا دا کافران چې دي مرتقبون معنا انتظار کوون کې دي وفات تاسو لرا یا شکست تاسو لرا.